نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. عزیزان محترم، در روزه دا مبارکه میاش روانه ده او الحمدلله د مسلمانانو د پاره د الله رب العالمین د رحمتونو بارانونو او نزول. عزیزان محترم، مطالعه کوي او ټول خلک کوي، مونږ ټولو ته پکار ده چې مونږ د دې مطالعې نه کار واخلو، د قرآن او د حدیث چې دی مطالعه کوو. نوادرات دي په هغې کې، خزانې دي خزانې. او څنګه چې یو حدیث مبارک کې راځي د الله رب العالمین متعلق چې كنت کنزا مخفیه، الله رب العالمین فرمایي چې زه خو یو پټه خزانه وم او یقینا الله سود وکړلو چې دا خپل خزانه، دا خپل مبارکه هستی انسانانو ته وښودله، خپلو بندګانو ته وښودله، او هغه ټولې خزانې دي چې د الله رب العالمین د طرف نه په دې خپلو انسانانو باندې د هغې تقسیم کیږي. عزیزان محترم، یو حدیث تاسو په خدمت کې زه پیش کړم. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مونځ چې دی دا د مؤمن سړي دپاره معراج دی. معراج څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج و چې هغه اسمانونو ته تشریف وړی و، داسې الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیانو دپاره د معراج چې کم شیز ښودلی دی نو هغه مونځ دی. عزیزان محترم، په دې مبارکه میاشت کې چې هغه نور کم انعامات او بارانونه د الله رب العالمین د طرف نه راوریږي، دقسې الله رب العالمین د رمضان المبارک په دې منځونو کې، د دې په نوافلو کې، د دې په سجدو کې الله رب العالمین بے پناه انعامات او خزانې پټې کړي. او یو حدیث زه ستاسو په دې خدمت کې بلکې تاسو ته زه هدیه کما، تحفه کما. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روزدار سړی دی چې کله په دې روژه کې مونځ کوي، دی چې کله الله رب العالمین ته سجده کوي، الله رب العالمین د ده د یوې سجدې په بدله کې ده ته 1500 نیکۍ ورکوي. 1500 نیکۍ الله رب العالمین د یوې سجدې په بدله کې ورکوي. خدا نه خواسته انسان به ډېر بدقسمتی، ډېر بدبخته به وي چې هغه د الله رب العالمین د دې انعاماتو نه استفاده ونه کړي. عزیزان محترم، څومره مونځ به انسان په دې شب و روز کې کوي، تراویح کوي، نفلونه کوي، تهجد کوي، نو تاسو په دې کې د خپل زړه خوشحاله ساتئ، روح د خپل روح ته تسکین ورکوي، په دې خوشحالي محسوس کوي چې الله رب العالمین زمونږ او ستاسو د یوې سجدې په بدل کې 1500 نیکۍ الله مونږ ته راکوي. په دې ختمه نه ده عزیزان محترم، بله خوشخبري ورسره واورئ. الله رب العالمین تاسو ته د دې یوې سجدې په بدل کې چې دا تاسو کوئ، الله رب العالمین داسې یو کور یاقوتي محل تاسو له په جنت کې درکوي. یاقوتي محل 18000 دروازې دي او په هره دروازه باندې سره او کم جواهرات په هغې باندې لګېدلي دي او په هر یو باندې یو محل جوړ دی. عزیزان محترم، دا حدیث چې سړی واوري وګوري، یقینا زړه ته ډېر سکون او تسکین رسي چې الله رب العالمین چې په کومو خلقو احسان کړی او هغوی په دې مبارکه میاشت سجدې کړي او کوي منځونه کوي، ډېر زیات خوش قسمت دي. عزیزان محترم، په یاقوتي محل باندې هم خبره نه ده خلاصه. الله رب العالمین د دې سجدو په بدل کې مونږ او تاسو له د هرې سجدې په بدله کې 1500 نیکۍ راکوي، د یاقوتو محل راکوي. داسې محل چې 18000 دروازې لري، په هره دروازه باندې د هغې سونه ده او یاقوت دی او یو محل په هغې باندې جوړ دی. عزیزان محترم، چې کله د الله رب العالمین دا بنده دی الله ته سرېږدي، واقعي څومره عبرت دی په دې حدیث کې چې کله دی وایي الله ته سرېږدي، الله ته د ده دا سر ایښودل، د ده دا سجده الله ته دومره محبوبه او دومره ګرانه وي چې الله د دې سجدې په بدل کې چې دی کمه سجده کوي، الله رب العالمین د ده په حصه کې یو ونه الله رب العالمین نصب کوي په جنت، هغه د دې سجدې په بدل کې. او داسې ونه چې د هغې په دې سوري کې
1500 کاله چې یو مسافر په سورلی باندې وي او د سورلی کوي نو د هغې هغه سوری به ختم نشي. دا د الله رب العالمین انعام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امتیانو او د دې روزې د دې میاشت په دې برکت او په طفیل باندې چې د یوه سجده کوي د ځان دپاره داسې یو ونه نصب کوي چې په هغې کې 1500 کاله چې یو سړی په سورلی باندې ناست یو مزل کوي د هغې سوری به ختم نشي. عزیزان محترم په حدیثو کې نور تفاصیل راځي تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو داسې زناور اوښ چې د هغې یو ماشوم پیدا شي، مطلب چې یو ماشوم پیدا شي چې اوښ بچی ایله پیدا شي او هغه روان شي د دې ونې چې دا د مسلمان د دې سجدې په دې بدل کې الله د ده دپاره نصب کړې ده، دی پیدا شي او د پیدایش نه دی روان شي د دې دا چکرې دی وی دی نه تاویږي را تاویږي. الله رب العالمین داسې سود او انعام چې دی د پیدایش نه واخله چې دی ځوان شي دی بوډا شي او بیا د هغې نه پس چې دی مړ شي نو د ده د مرګه پورې چې دا دومره ژوند دی تیر کړي بیا بم دی د دې ونې دا مسافت د ده دا سوری چې دی دا دی ختم نه کړی شي. عزیزان محترم څومره لوی انعام دی د الله رب العالمین په دې خپلو بندګانو باندې. خدا نه خواسته مونږ بندګان چېرته ناشکري ونه کړو، خدا نه خواسته زمونږ نه چېرته کوتاهي او زمونږ نه چېرته نقصان ونه شي. عزیزان محترم رمضان میاشت ګوره او د رمضان په دې میاشت کې د الله رب العالمین په دې بندګانو باندې مینه او محبت وګوره، گویا چې بس الله بهاني ګوري، الله رب العالمین سلاره او ذریعه جوړی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امتیانو کې یوم د جنت نه بهر پاتې نشي. انسان ته ګوره د عاجزۍ ته او کمزورۍ ته ګوره، لیکن د مرتبه او مقام وګوره چې کله وی د روزدار سړي سحر شي د ابتداو کې د سحریو کې او د بیا نیت د روجیو کې او د ابتداو کې چې الله ما د یو داسې ورځې شروع کړله چې ما لوږه او تنده الله ستا دپاره شروع کړله، ما جایز شیونه الله په ځان باندې بند کړل، حرام مې کړل ستا د رضا دپاره. نو وی چې 80,000 ملائک د الله رب العالمین، ملائک په خوله باندې اسې آسان یادي، ملائکو ته خو وګوره دا کم مخلوق دی، 80,000 ملائک دا به د دې روزدار دپاره الله رب العالمین ته دعاګانې کوي، دا د ده دپاره دعاګوش تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې نور ډوب شوی نه، یعنی چې د ده د روزې ابتدا د سحر د سحري نه وشوه او تر هغه وخته پورې چې د افطار کوي 80,000 ملائک. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د مؤمن مسلمان دپاره الله رب العالمین ته دعا کوي، د ده د بخشش دپاره کوي، د ده د مغفرت دپاره کوي. عزیزان محترم زما تاسو ته درخواست دی چې تاسو په دې ایامو کې دا کوتاهي ونه کوئ. ته چې کله د روزې په حالت کې ګرځې دا خبره مه فراموش کوه چې ماشاءالله ستا سجدې لګیا دی، په جنت کې ونې خخۍ لګیا دی، ونې نالکۍ لګیا دی، ونې نصب کیږي ستا د سجدو په برکت باندې. او ته دا خبره مه فراموشه کوه چې ته په ځمکه ګرځې 80,000 ملائک د الله رب العالمین ستا دپاره دعا کوي، ستا یوه سجده تا ته په یو سجده باندې الله 1500 نیکۍ درکوي. عزیزان محترم دې طرف ته شوق پکار دی. دغه معراج چې د مؤمنانو دپاره مونځ رسول الله سم یاد کړی دی، راځئ چې په دې کې خپل شوق پیدا کړو، راځئ چې خپل الله ته خالق مالک ته ودرېږو او دا د اجرونو چې کم بارانونه دي چې دا زیات نه زیات خپل د ځان دپاره حاصل کړو. دنیا بم په خشي زمونږ او زمونږ آخرت بم په خشي. الله دې موږ ټولو ته توفیق عمل نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.